الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دا سورة البقرة پس دا سورة المطففين نازل شوه ده او هم په دغه نزول اعتبار سره دا 87 نمبر ده او دا کم چې مصحفي ترتیب د نپدی کې دا دویم نمبر ده او دا سورة البقرة دا مدنی سورت ده. ګڼ علما حضرات د دې خبرې قائل دي او اتفاقی خبره ده چې دا سورة البقره دا مدنی سورت ده په مدینه منوره کې نازل شوې ده. د نزول وخت د دې مدینه منوره خو دومره خبره یاد لرئ چې دا سورة البقره په تمامو سورتونو کې د ټولو نه لوی سورت ده. دا یو سل او څوارلس سورتونه دي په دې د ټولو نه لوی سورت دا سورة البقره ده. په دې کې 280 آیاتونه دي او په دې کې 40 رکوګانې دي. امام قرطبی رحمت الله علیه یو قول نقل کړی دی وای د بزرګانو د علماو خبره ده نه چې په دې سورۃ البقره کې زر اوامر دي، ضرب کې نواهی دي، ضرب کې حکم دي او ضرب کې قصص دي. د دې سورۃ البقره باندې د ځان په حکولو نه وړاندې یو تاریخي وړوکی غونډه کې پس منظر ذکر کو. دا سورۃ البقره د دې ابتدا خو د هجرت نه سمدس پس شروع شوې ده او اختتام د دې اخیرنه چې کوم آیات کریمه نازله شوې ده نو هغه د قران مجید هم اخیرنه آیت کریمه ده او د دې 281 آیت ده. واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله. دغه آیات کریمه 201 آیت کریمه ده. دا آیت کریمه د حجۃ الوداع په مقام په مینا کې په یوم النحر یعنی په لسم ذوالحجه باندې نازله شوې ده. دین رستا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پاسه اتیا ور دی بعد انتقال دغه وشو. پس منظر دار چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته هجرت وفرمایلو نالته کې صورتحال د مکه نه لګ بدلو. ځکه که مکه مکرمه کې مونږ وګورو نو د خلک اوسېږي چاوي اخرت نه مني. د خلک په مکه مکرمه کې اوسېدل چاوي د الله سره برخور جوړول. د خلک وو چاوي د پیغمبران نه هم انکار کوي. هغه خپل یو دین جوړ کړي او روان کړي د شرک او د کفر او د بت پرستی. نو چې ګڼ آیاتونه او مکی سورتونه ګوري نو پاغه کې د عقاید اصلاح ده او دا غوي د شرک رد ده په بیل بیل انداز باندې، کله دلایل عقلیه کله دلایل نقلیه په دې انداز باندې. خو چې کله مدینه منوره ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه ملګرو هجرت وکړو نو د مدینه منوره خواوشه کم کلی آباد ناغه د يهود او په يهودو کې بیا درې غټي غټي ډلې وي، بنو قنقاع، بنو نذیر او بنو قریظه. دغه خلک چې وو هغه الله منو، هغه موسی علی السلام منو، عیسی علی السلام منو، ګڼ پیغمبران نور منل، حضرت ابراهیم علی السلام منو او اخرت منو، جنت جهنم منو او د الله تبارک وتعالى یواله منو. خدا غوی باندې د موسی علی السلام نه پس ډیر لوی دور تیر شوی. علماء حضرات لیکي تقریبا 900 کاله دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د حضرت موسی علیه السلام په مسکرین نو دا 900 کاله پر تورات باندې چې تیر شو نو دی پکې عقاید هم غلط وردن باسلی او د خپل خواهشاتو مطابق څه قوانین هم جوړ کړي او ګڼ دي چې و چې دنیا پرستی په دوی کې د اخلاق چې کم بګاړ لنغه به کوم پیدا شوی وو او ماده پرستی او د دنیا سره مینه محبت دا به پیدا شوی. نو په لړډو الفاظو باندې به مونږ د شی وایو چې دا اوران شوی مسلمانان لار دي خطا شوی او د خپل طرف نه به ګڼ شي احکام او چاغه د خواهشاتو مطابق به وردن باسي او دا غوي اصلاح پدې کې. نو په دې سورۃ البقره کې هم دغه انداز ده. یو دا خبره شوله مخې ته. دویمه خبره دا وا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو دغه ملګرو د مدینه مکه مکرمه نه هم هجرت وکړو نو خواوشه چې څومره نوري قبیلې وي او په دې 14 کالو کې مسلمانان شوي وو نه غویم د خپل علاقونه دار اسلام تراغله او مسلمانان د هر طرف نه چې کله مدینه منوره تراغون شول او انصار ول زګي ورکو یو اسلامي ریاست الله تعالی وي تور مسلمانانو یو مضبوط جماعت په دغه ځای کې جوړ شو. چې جماعت جوړ شو نو وړاندې خدا خبره وا چې د مکې د مشرکانو سره نه لګي وا
او په هغوی باندې ظلمونه کول مکه مکرمه کې، او انفرادي چا په حضرت بلال باندې ظلم کوو، چا په خباب بن الارت باندې ظلم کوو، او چا په صہیب باندې ظلم کوو، او حضرت یاسر دی، عمار بن یاسر دی، داغه مور ده، او ګڼ داسې صحابه کرامو چې هغوی په ظلمونه کول. خو چې کله د مسلمانانو یو جماعت جوړ شو نو ټول عرب د دې خلاف شو، او عربو د خپل ځان لپاره دا خطره محسوس کړه چې دا خو یو لویه خطره ده، او د دې خطرې نه د ځان بچ کولو دپاره هغوی په خپل منځ کې میټینګونه هم وکړله چې دا مسلمانان د صفحه هستۍ نه مکمل ختم. بل طرف ته مسلمانانو کور پرېښودی دی، کلی پرېښودی دی، عزیز اقارب پرېښودي دي، مال جیداد پرېښودی دی، نو په داسې پوزیشن کې دي چې روپۍ پیسو سره نشته دی او د خوراک دومره پرواني نشته دی. بله خبره پکې دا وه چې مسلمانانو اجتماعي ژوند هم روان کړی دی، په دې کې معاملات شته دی، په دې کې عبادات شته دی، په دې کې سیاست دی، په دې کې کور به څنګه چلوي، سیاست المدن به څنګه کوي. نو الله تبارک وتعالی دا سورة البقره نازله کړه. په دې سورة البقره کې یو طرف ته د یهودو اصلاح کوي چې کم کاږه مسلمانان دي د هغوی اصلاح کوي، او بل طرف ته چې کم د منافقینو ډله وه او دغلته پیدا شوله، دغه پسې منظر ورسره هم لږ یاد کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت کولو، نو د رسول الله د هجرت نه وړاندې عبدالله ابن ابی ابن سلول رأس المنافقین د اوس او خزرج په دې باندې اتفاق کړی و چې د عبدالله ابن ابی مشرکه دا اتفاق. او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته هجرت وکړو، نو ښکاره خبره ده چې خو پیغمبر دی، نو پیغمبر مشر شو، او عبدالله ابن ابی ابن سلول په زړه کې یو لوی حسد د پیغمبر سره وساتلو او کینه او بغض. نو په ښکاره باندې خو د هغه قبیله خواوشا خلک مسلمانان شول، ده خو په ډاګه کفر کولی نه شو، نو په ډاګه باندې مسلمانانو ته خپل اسلام ښکاره کوو او دننه یې کفر کوو. دا د منافقینو خپل قسمونه دي. په دې منافقینو کې یو قسم دا هم و چې هغه خالص کافران خو صرف د دې دپاره راغلي وو چې مسلمانانو نه پټ رازونه واوري، کافرانو ته ورسوي، جاسوسي به یې کوله. په جومات کې به ناست وو، د مسلمانانو سره په محفلونو کې به ناست وو، په میټینګونو کې به ناست وو، او نور به کافر وو. داسې نه چې اسلام یې منودلی و، اسلام یې نه و منودلی، خو دا په ظاهره باندې ځان دغه چې ښکاره کړی و دا د دې دپاره چې د دوی د حالاتو نه، د دوی د رازونو نه ځان خبر کړي او مسلمانانو ته نقصان ورسوي. یو قسم منافق پکې داسې هم و چې هغه متردد و، په شک کې و، کافر شم که مسلمان شم. اصل کې دی مفاد پرست و، د په اسلام باندې مو خپله شوه ټینګولی، ځکه چې مفاد د کافرانو نه هم د حاصلول، په کفر باندې هم خپله شوه ټینګولی، ځکه چې د مسلمانانو نه هم د مفاد څه وو هغې حاصلول. الله تبارک وتعالی په ابتدا کې خالص مسلمانان ذکر کړل، بیا چې کوم ضدیق کافران دي، عنادیان دي، په 2 آیاتونو کې د هغې وضاحت وکړو. بیا وروسته په 14 آیاتونو کې د منافقینو چې نوي راښکاره شوي وو او څه لږ لږ اوصاف یې په ډاګه شوي وو، نو الله تبارک وتعالی څه لږ اوصاف د هغې په ډاګه کړله چې په منافق کې یو دا نښه ده، یو پکې دا نښه ده، بله پکې دا نښه ده. او بیا چې څومره په هغوی کې نښې ډېرې دي، نو قرآن مجید په نورو صورتونو کې انفال، توبه وغیره کې په هغې کې بیا د هغوی هغه چې کم پټ رازونه دي، کم علامتونه دي، د هغه نور هم په ډاګه کړله چې دا منافقان دي، دا منافقان دي، دا د علامې دي. خو په سورة البقره کې لږه جایزه واخیستله په 14 آیاتو. د دې نه پس بیا عام خطاب د ټولو خلکو ته د الله د بندګۍ او بیا د الله تبارک وتعالی په یووالي باندې دلایل عقلیه او نقلیه. بیا د یهودو چې کم کاږه مسلمانانو نو د هغې اصلاح یې شروع کړله، او هغه په داسې انداز باندې چې د حضرت آدم علیه السلام چې زموږ په شریکه باندې د مسلمانانو د امت مسلمه، د یهودو د نصاراو د دې ټولو په شریکه باندې پلار دی. نو په هغه باندې چې کم احسان الله تبارک وتعالی کړی وو، نو هغه احسان یې ذکر کو، او بیا چې کم غوروالی ول الله سبحانه وتعالی په فرشتو باندې ورکړی وو، نو هغه غوروالي تذکره یې وکړله. او بیا یو انعام چې کم په بني اسرائیلو باندې الله کړی وو، نو هغې ورته ښکاره کړه چې د الله بندګانو الله په تاسو باندې ګڼ نعمتونه کړي دي، د دغې ګڼو نعمتونو شکریه ادا کوي او په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي. او بیا چې د هغوی کم ناکاره کارونه دي، د هغې هم جایزه واخیستله چې دا یو کار په دوی کې ناکاره دی. د ټول نه ناکاره کار خو په دوی کې دا دی چې حق پټوي او د حق او د باطل په منځ کې ګډوډوالی کوي، دا د مفاد د وجې نه، دا د روپو د پیسو د وجې نه، دا د جیداد او د بینک او د بیلنس د وجې نه، چې د دنیا سره دوی دومره زیاته مینه ده چې د هغه دنیا په سر باندې دوی حق د باطل سره ګډوډ کړو، دا د دې دپاره چې دنیا ډېره حاصلېږي. نو د هغې هم جایزه واخیستله، د دوی چې څومره قباحتونه دا قباحتونه یې راښکاره کړله. بیا بله خبره دا وه چې مسلمانان چونکې په دغه وخت کې په غربت کې وو، روپۍ پیسه نه وه، جامه کپړه ډېره نه وه،
او د هر طرف نه د کافرانو یو دباو، د هر طرف نه دمکی دا میلاوېدله چې ګوره دا مسلمانان وجنو، دا ختمو. ضرورت د دې خبرې وو چې دا مسلمانان په دې سخت کې صبر او د الله تبارک وتعالی نه په دې صورتحال کې په مانځه سره او په صبر سره مدد وغواړي. نو الله وایي ته هم دا هدایت ورکوي چې تاسو د الله تبارک وتعالی نه مدد غواړئ، په صبر سره غواړئ، ډېر زیات صبر کوئ، منځونه کوئ، د الله سره خپل تعلق مضبوط کوئ. که سړی واده کول غواړي، واده په کم انداز باندې کوي، نو د نکاح پکې خبرې دي. دغه شان که یو سړی کور یې نه چلیږي او دی مجبور شو طلاق ته، نو طلاق په کومه طریقه باندې ورکوي. نو دا ټولې خبرې پکې دي، عبادات پکې دي، معاملات پکې دي، سیاست پکې دی، معیشت پکې دی، او تدبیر منزل چې په کور کې به څنګه انتظام ته چلایي، دا ټولې خبرې پکې. آخر کې ایمان مفصل لکه څنګه چې په اول کې ایمان مجمل، لکه دا سورۃ البقره د اول او د آخر په خپل منځ کې یو مضبوط کنیکشن او ربط دی چې په دې اول سورۃ البقره کې یؤمنون بالغیب سره ایمان مجمل ذکر او آمن الرسول کې ایمان مفصل ذکر. دویمه د دې په منځ کې ربط دا دی چې په اول کې اوصاف المؤمنین ذکر کړل او په آخر کې دعاء المؤمن. دا مضبوط ربط دی د اول او د آخر. د سورۃ البقره د فضیلت په حواله سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روایت مروی دي، لکه د مسلم شریف حدیث ته، د ترمذی شریف حدیث ته، د نسائی شریف حدیث ته، د حضرت ابو هريره رضی الله عنه پر روایت باندې یو حدیث مبارک ته عن النبي صلی الله علیه وسلم انه قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمای د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روایت کوي لا تجعلوا بيوتكم مقابر، تاسو د خپل کورونو نه مقبره مه جوړوئ. فإن البيت بشک هغه کور الذي تقرأ فيه سورة البقرة چې په هغې کې سورة البقره تلاوت کیږي لا يدخله الشیطان، او شیطان دغه کور ته نه ځي. نن سبا که تاسو لږ سوچ او فکر وکئ، زموږ په دې کورونو کې ناچاقي شته دی چې ته د هر یو کور لږه جایزه واخلې او مطالعه یې وکړې، نو د پلار او د بچي په خپل منځ کې نالګي ده، د ښځې او د خاوند په خپل منځ کې ناچاقي ده، د مور او د لور په خپل منځ کې خفګان دی. دا خفګان ولې دی؟ دا زندگی په دې کور کې چې دا د شپږ افرادو نه جوړه شوی یو وړوکی غونده کې کور دی چې په هغې کې مور پلار دي، خویندرونه دي. حالانکه په دې وړوکي خاندان کې پکار دا وه چې سل په سله باندې مینه وی، محبت وی، خوشحالي وی. او د هغې وجه دا ده چې د پلار او د بچي نه زیاته خوږه رشته په دنیا کې نشته. د ښځې او د خاوند نه د ټولو نه زیاته د مودت او نږدې رشته د په مخ د ځمکه نشته. او په دې نږدې رشته کې د دې مودت او د رحم او د مهربانۍ او د مینې او د محبتو په رشته کې نن سبا چې موږ اندازه ولګو، ناچاقي ده، خفګان دی، خوشحالي نشته دی، نفرتونه پکې دي. د هغې لویه وجه دا ده چې زموږ په کورونو کې شیطانان دي. او دا خبره یاد لره چې د شیطان کار دا دی چې دوه وجنګوي. دا د شیطان کار دی، د دوو جنګولو دپاره شیطان دی، هغه ملا خپله تړلې ده. هغه مشهور روایت د ابلیس خپل عرش دا په اوبو د پاسه کېښودی دی، په اوبو د پاسه، او دا خپل کارندګان چې څومره ورکرز دي که نه، دی خوشي کړي دي. وایي تاسو به دې کورونو کې او په دې کلو علاقو کې ګرځئ، خلک توکه کوئ. نو بیا چې کله ماښام راشي نو کارګزاري بیا بیانوي که نه. نو یو پکې ویر زه تلی وم او سړی مانځله روانو، نو ما را واپس کو مونځ مه کوه، ښه پټي ته لاړ شه، لو کوه. بل خپله خبره کوي، بل خپله خبره کوي. یو ګډ شیطان پکې دی، هغه وایي ما داسې ډېر لوی کار نه دی کړی، خو د ښځې د خاوند مې په خپل منځ کې جګړه پیدا کړله، شیطان ملا وټپوله. وایي کار خو دا دی، کار خو دا دی چې دا تا بنیادي اکایي وخوځوله که نه، نو په دې کې به اوس خاندان جنګي. د ښځې له طرف نه خاندان شته دی، هغه هم ځان ته سوی، د خاوند له طرف نه ځان له خلک شته دی، هغه هم ځان ته سوی. نو خاندانونه وجنګېږي، خفګانونه په دې کې پیدا شي. نو دا خفګانونه د چا کار دی؟ دا د شیطان پیداوار دی. اوس زمونږ په کورونو کې شیطان څه کوي اوسېږي؟ د هغې وجه دا ده چې مونږ خپل کور د قرآن مجید نه خالي کړی دی او د ډنګ او د ټکور مرکز هم جوړ کړی. د دې وجه نه شیطان په هغه ځای کې خوشحاله چې په کوم ځای کې ډنګ ټکوري. تاسو که په کومه علاقه کې او په کوم ځای کې ګندګي ډېره زیاته وي، مچان به پکې ډېر وایي، دومره مچان پکې حیران به شي. ولې د مچانو خوی دا دی چې په کوم ځای کې ګندګي هلته به اوسېږي، خو چې کوم ځای پاک دی، په هغې کې پرفیوم لګېدلی دی، خوشبویي پکې ده، مچ هلته هېڅ هم نه مچ نه پاک صاف ځای دی، دلته مچان نه وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وښودله. په کور کې امن غواړې که نه، ښځه خاوند په مینه محبت باندې ژوند تېرې کړي، پلار او بچی د یو بل سره مینه محبت وکړي، د یو بل قدر او عزت وکړي. وایي نو په کور کې سورة البقره تلاوت کوه، شیطان کې تښتي.
نو دا حدیث مبارک وای لا تجعلوا بيوتكم مقابر، تاسو د خپل کورونه مقبره ما جوړوي. فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، شیطان د کور ته ناراضي، شیطان ناراضي نو جنگ کړي بیا. یو بل حدیث ترته وایم، ابو امامه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روایت کې انه قال اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو قال غيايتان أو فرقان من طير صواف. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. رسول الله فرمایي د حضرت ابو امامه په روایت باندې رسول الله وی زهراوین ولي. د زهراوین په باره کې دا علما حضرات لیکي چې ظاهر په معنی د منیر دورناګان ولي. زهراوین یو رڼا سورۃ البقره ده او بلا خیسته رڼا سورې آل عمران ده. او بیا فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به دا راځي او دا به غمامتانی نری سپینه وریځ به مزیداره چې دیو په خپل قاری سي باندې سورې کړي. یا په بل روایت کې راځي غیایتانی او د غیاتان وضاحت کوي والغیایت کل شیء اظل الانسان فوق راسه. چتري دا به یو چتري په د باندې به سورې کړي. او یا بدشي فرقانی یو لوی وزر وي چې هغه به غوړولې شوی. فرقان معنا چې دا به وزر وي د مرغۍ چې غوړولې شوی هغه ته فرقان ویل کیږي. او مزید فإن أخذها برکة، بشک اغستل د سورۃ البقره دا برکت ده. او ترکها حسرتون، او د سورۃ البقره پرې خودل او د دې تلاوت نه کول دا لوی نقصان ده. او بل مزیدار خبره پکې دا ده ولا تستطيعها البطلة، او جادوګرانو په اثر هم نشي کولای. چې کم سړی په خپل کور کې سورۃ البقره وایي نو د جادوګر جادو په اثر نه کوي. د دې البطلة وضاحت کوي کنه چې د البطلة مراد السحرة، د دې نه مراد څوک دي؟ ساحران دي. نن سبا دا توهم ډېر شوی دی. ورونه کې وګورئ یاره جی پلانکۍ باندې پیریان دي، پلانکۍ باندې چا جادو کړی دی، پلانکۍ چې کوم د شپې چغې وباسي. دا ځکه چې پلانکۍ سبق نه وایي. پلانکۍ دي سبق شروع کی سورۃ البقره دي شروع کی او په دې خپل ځان هم دمي او خپل کور دی به هم دمي او تلاوت دی کوي. نو ساحر چې کم سحر دی هغه به اثر نه کوي. ته وایي چې زه په کور کې سورۃ البقره وایم نو ما بیا دا دروغ وایي. ته چې په کور کې سورۃ البقره وایې دا هم بیا چغې وباسي نو بیا دا دروغ وایي. دا بیا څه بل څه چل دی. ورنه پیغمبر دروغ نه وایي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټیک وایي چې تا په کور کې سورۃ البقره ویله شیطان باندې راځي. شیطان نه راځي، شیطان کاروبار بند. او چې تا سورۃ البقره ویله نو ساحر چې کم سحر کړی دی، جادوګر چې کم جادو کړی هغه اثر نه کوي. نو سم حسب دنیا ده. خو د دې باوجود چې هم یو سړي باندې بیا دا قصې بسې کېږي نو دا بیا دروغ وایي. ایو بل حدیث ترته ښیم د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په روایت باندې حدیث مبارک ده. هغه وایي ما من بیت یقرأ فيه سورة البقره الا خرج منه الشیطان وله زرات. دا بل خبره خدا نه چې کله سورة البقره وایي نو شیطان بهر نه دننه نه راځي. لا يدخل الشیطان، شیطان باندې راځي. ته چې دننه به کم ناشته نه بس چل کوم. دا غي د فرد عبدالله ابن مسعود د حدیث مبارک ده چې کله شیطانان دنه بکور کې دي او ته سورۃ البقره تلاوت کوي نو دا شیطان د کور نه پټیزونو باندې بار دوزي. پښتو کې دا معنی ده دا د کور نه په دشي تیزی باندې چې आवाजونه کوي او د کور نه وتښتيږي. ځکه چې دا سورۃ البقره د دشي یو بهترین سورې پاک ده چې دې په تلاوت باندې په کور کې شیطانو دا ژوند نشي تیرولی. نن سبا موږ د ماشو نه تنګ یو ځکه په موږ باندې سکون لګی کنه. د هغې دپاره بیا موږ مولټین راوړو، د هغې دپاره بیا موږ هغه لوینډا راوړو، تر دې دپاره چې زموږ په بدن باندې چک باندې لګوي. خو که شیطان زموږ په زړه باندې چک لګوي او زموږ مخ دا د سیده نه کږې ته اړوي نو د هغې دپاره هېڅ قسمه دوایي موږ نه استعمالو. نو دا ښکاره خبره تاسو ته ما وړاندې وضاحت کړی دی چې دشمن به پیژني او بیا چې د دشمن خلاف کم اسلحه ډېر زیات کارآمدي به استعمالوي. د مچانو دپاره او دغه شان کې د منګونو دپاره او د ورږو دپاره او د ماشو دپاره خو مونږ سپری استعمالوو ځکه په هغې باندې هغه مري او تښتي. پته دې چې نشئ کولی چې شیطان په سپري باندې د کور نه وځغلوي که نه، یا په ټوپک باندې او په ډانګ لوړ باندې یا په توره چړه باندې شیطان د کور نه وباسي. نه د هغې دپاره بیا خپل مستقل علاج دی او هغه علاج بیا چا نه تپوس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم. بل فضیلت یې واوره. رسول الله فرمایي ان لكل شیء سناما وان سنام القرآن سورة البقره. د هر یو څیز دپاره یو سنام دی. سنام ویل کېږي څه شي ته؟ قوب ته.
یعنی د هر یو څیز دپاره یو جزء اشرف دی، یو قدرمن ځای دی. لکه څرنګه چې د غر قدرمن ځای د غر سر دی، او د اوښ د ټولو نه قدرمن ځای هغه د اوښ قب دی، او د انسان د ټولو نه قدرمن ځای د انسان مخ دی. دغه شان د ټول قرآن مجید د ټولو نه بهترین او قدرمن او سنام او قبو هغه سورة البقره ده. او بیا فرمای ومن قرأها فی بیته لیلا لم يدخل الشیطان بیته 3 لیال. چې کوم سړي په کور کې یوه شپه تلاوت د سورة البقره وکړله نو 3 شپې شیطان نه راځي. 3 شپې شیطان باندې څه ولګېدله؟ پابندي ولګېدله. ومن قرأها نهارا لم يدخل الشیطان بیته 3 ایام. او چې کوم سړي دا د ورځې تلاوت کړله سورة البقره په کور کې نو 3 ورځې په شیطان باندې پابندي ولګېدله. دغه روایت تفسیر قرطبی جلد نمبر 1 100 صفحه باندې را نقل کړی، او دا د مسلم شریف او ترمذی شریف او د نسائی او د مشکات حدیث مبارک دی.